أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. نانی درس کے بعد انشاءاللہ العزیز سورۃ اعراف پارہ نمبر 8 رکو نمبر 3 آیات نمبر 30 او 31 دو آیاتونه چنینو دا بویلے کیږي. اللہ جل جلالہ فرمائی فریقا هدا و فریقا حق علیہم الضلالہ یوې ډلې ته الله رب العزت نو هغه سمه لاره وښودله او یوې ډلې باندې ګمراهي د هغوی باندې نو هغه ثابته شوله، یعنې د هغوی ګمراه شولو. اوس دې ته الله رب العزت نو هغه هدایت ورکو، نو هدایت نو هغه دا د الله رب العزت د طرفه وي څو پورې چې انسان د الله پاک نه نه ښودلی، دا نه د چا په واز سره کېږي، نه د چا په نصیحت سره کېږي، نه د چا نو هغه په پیغام سره کېږي. دا دننه یو درد غواړي چې کله انسان کې په خپله دغه درد پیدا شي نو بیا معمولی خبره باندې الله رب العزت د انسان ته هدایت نو هغه نصیب کړي، او د هغې سره چې څومره د ویونکي درد دی نو هغې مره دا انسان له نو فایده ورکوي. اساتذه کې ذمه داریه دا یو کتاب دی، په هغې کې چې نو هغې واقع لیکلي ده، وایي شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله د هغه خواله چې نو په هغه وخت کې یو وایز رالو، د هغه ډېر بهترین چې نو هغه واز به کولو. نو دغې وایز چې کله واز کولو نو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله ورته وفرمیل چې تاسو واز نو هغه وکئ. اوس چې کله دوی واز کولو نو د دغې واز په دوران کې د پوره ساعت چې نو هغه نیمه ګنټه پاو کم ګنټه بیان وکړلو، خو خلک چې نو هغه اقا شانتي ناسو، ښکلي الفاظ او ښکلي چې نو هغه جملې هر څه وویلو، خو خلک هغه شانتي ولو. کله چې د هغه واز ختم کړلو نو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله په خپله پاڅېدلو او صرف یو جمله یې وویله، ویره ما ځان له د ناشتې دپاره چې نو هغه په دغې تاخچه کې بره اګۍ ښودې وه، ما یې چې زه په دې باندې ناشته وکړمه، وی هغه سلی شوه، آس د هغه راوښوی د ارتاوه شوه او په خاورو کې میلاو شوله. اوس چې دا جمله څنګه وویلو نو بس خلک چې نو هغه دړادړ په جړا شولو، ټول خلک چې نو هغه اوس جاړي، توبه استغفار چې نو هغه کوي چې او مقصد دا دی چې دغه شان یو ورځ موږ به هم رارتاو شو، په دې خاورو کې به پریوزو، خاورې چې نو هغه به شو. نو د هغه هم در خلق اوس هم چې نو د خپل بدلېدو اراده وکړله، دوی چې نو هغه هدایت د قبلېدو چې نو هغه نیت یې وکړو، الله رب العزت ورته په یو کلمه باندې دومره لوی چې نو هغه هدایت کولو، دوره د هغوی په ډک کې چې نو هغه جذبه پیدا شوله. نو دې وجې نه ویلی کېږي الله رب العزت یوې ډلې ته هدایت وکړو، بلې باندې ګمراهي چې نو هغه ثابته شوله. اوس هدایت چاته کېږي؟ نو څوک چې د هدایت طلبګار وي، څوک چې د هدایت طلبګار نه وي نو د هغوی ته هدایت نشي کېدلی. ولی انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون الله، دې شیطانان خپل دوستان جوړ کړي ول د الله نه ما سوا، ويحسبون انهم مهتدون، او د دې دا خیال ولو چې مونږ چې نو هغه په سمه لار باندې یو. هر سړی چې نو هغه وایي زه په سمه لار یم، زه په هدایت یم، زما دا طریقه چې نو هغه صحیح ده. حالن کې کتلی کېږي به چې د چا عقیده، د چا طریقه، څوک چې نو هغه په سمه لار دی، نو سمه لار باندې هغه انسان به چې د چا عمل د الله د حکم، د الله د پیغمبر د طریقې او د صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین چې نو هغه د طریقې مطابق وي. که اوس د دغې مطابق د چا چې نو هغه طریقې وي، د هغه عمل وي، د هغه عمل صالح، نو بیا دا سړی په سمه لار دی. او که په دغه باندې نه وي یو سړی نو دا سړی چې نو هغه په سمه لار باندې نشي کېدی. نو ځکه به دوی وایي دا کولو شیطانان چې نو هغې ځان له دوستان جوړ کړي ول، او دوی به دا خیال ولو انهم مهتدون چې دوی په سمه لار باندې دي.
دویم آیات کې الله رب العزت فرمایي یا بني آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بني آدم تاسو واخلئ واغوندئ ښکلې جامې عند کل مسجد د هر مونځ په وخت کې. څنګه چې پرون مونږ ویلي ولو چې د مسجد نه مراد د اکثر مفسرینو په نسبت باندې سجده ده. سجدې د پاره چې نو هغه بهترین جامه اغوندئ. نو اوس دې نه دا معلومه شوله چې جومات ته کله راځئ نو ښکلې جامه به چې نو هغه اغوندئ. دیکھیں نو آغا احکام القرآن ابو بکر جساس رحمه الله دا غي نو ډېر شي مسائل ذکر کړي را هغه استنباط نو هغه شوی دی هغه ذکر کړي دي. مفتی شفیع صاحب رحمه الله نو هغه په دې کې باقاعده ډېر خپل چې نو هغه تفسیر کړي دی قتل لایق دی. نو دا غي ذکر کړي دي چې دینه خو یو دا مسله معلومه شوله چې جمعات ته نو خپل عورت نو هغه بپټي. دویمه چې نو هغه دا مسله دی معلومه شوله چې جمعات ته ځئ نو ښکلې کامله جامه به اغوندئ. ټوپۍ به هم په سرئ، جامه چې نو هغه به د هم د سنت طریقې مطابق بلکې فقهاو د دې پورې هم لیکلی دي چې سرتور سر کم سړی چې بازار کې کوڅو کې سرتور سر ګرځي د ګواهي به نه قبلولی کېږي. دا سړی به چې نو هغه مردود شهادت وي. اوس دا پیشن مونږ ته انګریز د خدای تباه کی دا د هغه نو هغه پرېښودی دی. زمونږ چې څومره نوی نسل دی دې ته چې نو هغه د کښ شیخ ښکاره شوی دی. نو وایي چې نو هغه بیا دغه شانتي چې نو هغه حضرات ورسره دا هم لیکلی دي وایي چې نو هغه کم سړی د جومات په ټوپۍ باندې مونځ کوي دا مکروه دی. بعضې مکروه تحریمي لیکلی دی، بعضې چې نو هغه مکروه تنزیهي لیکلی دی. کم سړی چې نو هغه د پوزې په پاکولو باندې په مخ وچولو په ټوکې باندې مونځ کوي دا مکروه دی. سرتوره باندې مونځ کوي نو سرتوره باندې مونځ کول دا مکروه دی. ولې دی چې په کم حالت کې نو هغه د مخلوق خواله نشي تللی نو په هغه حالت کې به د خالق ته هم نه وردېږي. دغه شانتې دې سره دا مسله هم لیکلي چې جومات ته راځئ نو پاکې جامې به اغوندئ. داسې نه چې بالکل سخا جامې وغیره چې هغه اغوستني چې نور خلک د سره په سب کې وردېدی نشي دا مکروه دی. حضرت حسن رضی الله تعالی عنه چې نو هغه معمول دا چې هغه به کله منزل راتلو نو په خپلو جامو کې به وکتل د کمې به چې د ټولو نه ښکلې او پاکې جامې نو هغه به یې اغوستلې. نو بهرحال الله وایي عند کل مسجد تاسو د هر مانځه په وخت کې ښکلې جامې اغوندئ. یو شان نزول پرون مونږ ویلو چې دوی به چې نو هغه څه کولو طواف له به راتلل جومات ته به راتلل نو دوی به جامې نه اغوستلې. ولې وایي چې نو په دې جامو کې زمونږ نه ګناه شوی دی. دویم مونږ ویلو قریشو پابندي لګولې وه چې دا زمونږ حق جوړېږي چې مونږ به په جامو کې طواف کوو بل سړی به چې نو هغه په جامو کې طواف نه کوي. وکلوا واشربوا او تاسو خورئ او څکئ ولا تسرفوا خو البته فضل خرچي مه کوئ اسراف مه کوئ. واسکلوا واشربوا نو دې متعلق چې نو هغه حضراتو لیکلی دي وایي د دوی یوه عقیده دا هم وله چې کله به دوی حج له راتلل نو د حج په دوران کې به دوی خوراک او څکاک نه کوو بقدر کفایت لږ شانتې به یې کولو. وایي چې دلته مونږ د الله دپاره راغلي یو نو دلته خوراک څکاک له مونږ نه یو راغلی. خوراک څکاک دا خو د دنیا سره تعلق ساتي. الله رب العزت د دغې عقیدې رد وکړو. دا هم اسراف دی. څنګه چې د حد نه ډېر خوړل اسراف دی، څنګه چې حرام مال خوړل اسراف دی، نو دغه شانتې دومره کمه ډوډۍ خوړلو چې د طبیعت نه نو هغه د عبادت توفیق نه میلایږي د وجود چې نو هغې باندې کمزوری کېږي دا هم اسراف دی. نو الله رب العزت وی کلوا واشربوا خورئ او څکئ خو خورئ او څکئ خو اسراف چې دی نو هغه به نه کوئ. اسراف نه به چې نو هغه ځان ساتئ. دې ځای کې نو هغه یو مسله ده. اوس دی نو دا ایام تشریق دي اختر دا کمې ورځې را روانې دي الله دې په خیر عافیت مونږ ورسوي. دې متعلق چې دی نو هغې ذکر کړي حدیث مبارکه کې راځي هذه الایام اکل و شرب. الله پیغمبر فرمایي دا ورځې د خوراک او د څکاک دي و بعال او د جما دي. دې چې دی نو هغې وی خوراک څکاک مه کوئ. الله پیغمبر وی دا ورځې خو د دې دي اسراف چې نو هغه به کې مه کوئ. اوس دا یو خبره چې نو هغه ضمناً بعضې کسان اکثر زموږ نه چې دا حدیث تپوس کوي نو د ځای رالو نو د دغې مناسبت سره ویم 15 شپې داسې دي چې په هغې کې جما کول چې نو هغه مکروه دي. رفاه المسلمین او دغه شان چې مباشرت حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د حضرات نه چې نو هغه منقول دي وایي چې نو هغه دغه شپو کې جما کول چې نو هغه مکروه دي.
یو د میاشتې وړاندنۍ شپه، دویم چې دی نو هغه د میاشتې 15مه شپه، او دریم چې دی نو هغه د میاشتې اخرنۍ شپه. په دې دریو شپو باندې روایت کې راځي چې په دې دریو شپو کې چې دی نو هغه جما کول دا د شیطان کار دی. شیطان حصه چې دی نو هغه په دې کې راځي، نو دی وجه نه دی نه چې نو هغه ځان ساتل پکار دی. او دغه شانتي د لکوټ اختر په شپه او د لوی اختر په شپه دې سره چې دی نو هغه هم جما چې دی نو هغه په دې کې کول دا چې دی نو هغه من راغلی. دغه شانتي د سفر په شپه چې سبا له چې دی نو هغه ته مسافر کېږي، سفر له چې دی نو هغه ځي، بلکې دې پورې چې دی نو هغې لیکلي دي وایي چې کله سړی سفر له ځي او په دغه شپه باندې د جما وکړه، ډېره چې کم اولاد پیدا کېږي دا به کمزوری دی به چې دی نو هغه جسماني طور دی به چې دی نو هغه کمزوری هم وي. نو دې وجه نه بهرحال د دې ځای سره راغلی، نو دا خبر چې نو هغه مونږ وکړله، نو دې کې دا کېږي. بعضې حضرات چې دی نو هغه پکې دا لیکلي چې چهارشنبې په شپه باندې چې دی نو هغه هم جما کول چې دی نو هغه دا ښه نه دی، دې نه من راغلی. نو الله رب العزت وایي کلو واشربو، خوراک کوئ اسکاک کوئ، ولا تصرفو، اسراف چې دی نو هغه مه کوئ. اسراف ته چې دی نو هغه خبره ماړوئ. اوس دی نو هغه هارون رشید بادشاه په دور کې علي ابن حسین ابن واقدي رحمه الله دا مشهور چې نو هغه مورخ او ډېر لوی سړی چې دی نو هغه تېر شوی دی. د هغه سره چې نو هغه په دربار کې یو نصراني طبیب او ډاکټر ونو، نو هغه ورته ستاسو د کلام کې الله رب العزت د طب څه ذکر کړی نه دی. تفسیر مدارک او تفسیر خازن دواړو چې نو هغه دا واقعه ذکر کړی ده. نو چې دی نو هغه ستاسو کلام دا نه ذکر کړی، حالانکه والعلم علمانی، علم الابدان یو چې نو علم الارواح دی، او دویم چې نو هغه علم الابدان دی. یعنی علم چې نو هغه زو دی، یو علم ادیان دینی علم دی، یو ابدان ډاکټري علم دی، او قرآن کې د هغې متعلق چې نو هغه څه ذکر نشته. علامه واقدي رحمه الله ورته فرمیل چې زمونږ قرآن کې الله رب العزت په نیم آیات کې ټول طب ذکر کړی. الله وی کلو واشربو ولا تصرفو، خوراک کوئ اسکاک کوئ خو اسراف مه کوئ. دې کې ټول طب چې دی نو هغه راغستی. نو بیا ورته چې ستاسو پیغمبر خو د طب متعلق چې دی نو هغه څه نه دی ویلي، هغه ورته ولې نه زمونږ پیغمبر د طب متعلق هم ویلی دی. یو روایت کې راځي چې الله پیغمبر فرمایي چې معده چې دی نو هغه المعده تو حوض، معده چې دی نو هغه په مثل د تالاب ده، دې ته چې څومره رګونه راغلي دي که معده برابر وي نو دا به په دغې رګونو کې صحت چې دی نو هغه پاس کوي، او که معده چې دی نو هغه بیکاره جدا رګونو ته چې دی نو هغه بیماري کمزوري بیا ورکوي. بلکې راځي چې المعده تو کل دائن، معده چې دی نو هغه د هرې بیمارۍ چې دی نو هغه جړله ده. که دا تا اعتدال ساته برابر به که اعتدال دې نه ولو بیا به خراب وي. نو دې وجې نه ویلی کېږي، بیا ورته هغه وی چې ما ترکه کتابکم ولا نبیکم لجیلانوس، چې ستاسو پیغمبر او ستاسو کتاب د جیلانوس غوندې طبیب دپاره هم څه چې دی نو هغه نه دي پرېښودی. نو ځکه الله وی کلو واشربو، خوراک هم کوئ اسکاک هم کوئ، ولا تصرفو، خو د حد نه چې دی نو تجاوز مه کوئ. انه لا يحب المسرفین، الله رب العزت چې دی نو هغه نه خوښوي اسراف کوونکي. اوس یو اسراف دی او یو تبذیر دی. اسراف او تبذیر کې لکوټې شانتې فرق دی. اسراف ویلی کېږي په کم ځای کې د لګولو چې دی نو هغه اجازت میلاو شوي، نو د حد نه زیات خرج کول یا د حد نه کم خرج کول، نو دې ته ویلی کېږي اسرافو. الله وی ان الله لا يحب المسرفین. یو تبذیر دی. تبذیر دې ته ویلی کېږي چې سړی په ناجیز کم ځای کې د لګېدلو نه من راغلی او دې په هغه ځای کې خرج کوي، نو دې ته ویلی کېږي تبذیر. الله وی ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي. فریقا هدا یوې ډلې ته هغه هدایت کړو، و فریقا حق علیهم الضلاله، او یوه ډله چې واجب شوی وه په دوی باندې ګمراهي. انهم اتخذوا الشیاطین، بېشکه دوی جوړ کړي ول نیولي ول شیطانانو لره اولیاء دوستان من دون الله سوا د الله تعالی نه، ویحسبون او دوی ګمان کو خیال کو انهم مهتدون چې دوی په سمه لار باندې دي، هدایت باندې دي. یا بنی آدم، ای بنی آدم خذو واغوندئ زینتکم خپلې ښکلې جامې عند کل مسجد، د هر مانځه په وخت کې، کلو وکلو او خورئ واشربو او څکئ، ولا تصرفو او اسراف مه کوئ، انه لا يحب المسرفین، یقینا الله پاک نه خوښوي اسراف کوونکي.